اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورونو لکه څنګه تاسو ته پاته دی کورم کې خاص کر په لوور کورم کې بغن مندوري دی علاقې باندې یک طرفه کروی روانه دی. عموما هغه مطالبه احتجاج په شکل کې وکړي، حکومت نه غوښتنې وکړي. خو زه ټول اهل سنت والجماعت مشرانو ته اپیل کوم چې څومره هم د اهل سنت والجماعت مشران دي څه هغو دسخطونه کړي دي، هغه په اسلام آباد کې دي، هغه په پېښور کې دي، هغه په کوواټ کې دي، ټولو ته دا درخواست کوم چې سبا پورې تاسو کورمې ته ځانونه راورسوو څه موږ خپلو کې یوه سلا مشوره وکړو، چې هغه نه وروسته موږ حکومت سره مذاکرات وکړو، خبرې وکړو، هرې مسئلې حل هغه خبرې دي، هغه جرګه دی، هغه مذاکرات دي. نو په کار دا دی چې موږ تاسو خپلو کې سلا مشوره وکړو، هغه نه وروسته حکومت سره مذاکرات وکړو، خبرې وکړو چې آیا د یک طرفه کروایي موږ سره د ظلم ویلې کېږي. په کار خو دا دی لکه نن موږ څنګه په چوک کې خبرې وکړې څه یو قانون دوه ریاست هغه نه منظور. په کار دا دی چې یو قانون د وشي که کومه کروایي داسې کېږي، په کار دا دی چې هغه په اپر کیا وشي. او دې متعلق موږ دا هغه کوو چې یاره موږ روشو د ټول مشران اهل سنت والجماعت مشران چې څومره هم د قومونو مشران دي لږ سره کینو، یوه سلا وکړو، یوه مشوره وکړو چې د دغه بګن مسالې دپاره څه حل راوباسو.